ان الله عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. سورة الاعراف آیات نمبر 206. الله فرمای کمی پرشتي چې ستا د رب سره دي هغه پرشتي د الله عبادت کوي او تکبر نه کوي. لا يستكبرون، پرشتي تکبر نه کوي، د الله عبادت کوي. ويسبحونه، او د الله جل جلاله تسبیح بیانوي. وله، او هغه الله ته يسجدون، سجده کوي. سجده صرف اور صرف خاص د الله جل جلاله د پاره کوي. د دې آیات مقصود څه دی او تعلق یې د صراط مستقیم سره څه دی؟ امام غزالی رحمت الله علیه بارک راضی چې کله د علم نه فارغ شو فرمایلی چې الله زما د سینې نه کبر وباسه، ځکه کله چې بنده کبر کوي سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، الله جل جلاله د خپل آیاتونو نه غاړي، علم داغه سینې ته نه داخليږي. کم سړی چې کبر کوي او د الله په عبادت کې کبر شیطان کړل، شیطان ته عزازیل نوم په عبادت باندې ملاو شوی. خدای عبادت ټول ختميږي چې کله په دې کې دنه کبر او کبر څه ته وایي؟ د حق ته دیکا ورکول. د کبر معنی دا نه ده، ما مخکې تاسو ته درس کې پیش کړی و چې کبر دا نه ده چې انسان ځان پاکي لباس خو واغوندي. کبر دا دی چې بنده د حق نه مخ واړي. کبر دا دی چې بنده د حق نه مخ واړي. صحابه ته چې دا دومره عظیم مقام میلاو دی، اگر چې دا روایت په احکامو کې منسوخ شوی دی. نبی علیہ السلام ته خلق رال منگ له امام راک، څنګه په قوم کې څوک امام کا؟ الله نبی پکې ورته فرمایل تاسو کې چاته ډیر قران یاد دی؟ شپږ کلن الک ته پکې قران ډیر یاد ویل، دا تاسو امام شو. هغه قوم به بسروستو مونږ کاو. اپ خپل روایت کوي چې زما یو پیر لباس اغوسته ده او هغه لباس ډیر ورکوټه، د ورکوټي والی په وجه باندې زما عورت وښکاریدن سجدې له بلاړو. وای د مونږ نه بعد یو زنانه وی چې د مولوی صاحب لول جامه والی چې د عورت پټي وي، زه ډیر خوشاله شوم کچېو کنه. زمونږ د غیر مقلدین حضرات د دغه استدلال کوي چې د نابالغ امامت کیږي، ته کې دا مسله یاد ساتي، د نابالغ امامت نه کیږي. دی وای چې وګوره دا لکونو بیا ورته مونږ وای په دې روایت کې دا راغلی چې عورت ښکارې د لحاظه تاسو چې کوم وړو کې امامت ته مخکې کوئ بیا ول عورت ښکارا کوئ. روایت پورا منل پکار ده. فتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، بعضی من او بعضی نه انکار کې. دا طریقه الیهود د يهوديانو طریقه ده. بهرحال ماته استدلال په دې کاوه چې زمونږ په معاشره کې اده چا خبره وي غریب مولا چې مسله شروع کی کنه خلک وای چې سګاډي وړي ویلي دا غرواغه غری وشته خلی خواره کوله، او کله چې پیسې ورسای غوړ پړ مولای نو کګاډي وړي مو خلک وای وا مفتی صاحب وا شیخ صاحب دا د قصې کې. ها خبر پاسل کې دقه ته وای چې کله تا د قران آیات یو سړی پیش کو او د ذاتیت په بنیاد باندې تاغیل دیکا ورکړه، لکه کافیرو بداویل چې منګه دوه خار یو طائف دی یو مکه ده، په من کې سرداران دي، نو چې محمد مصطفی غریب سړی ته الله نبوت ورکاو نو په من کې یو مالدار ته ولې نه ورکاو؟ نه الله وی دا زما رحمت تقسیمې، دا خو زما رحم دی چې زه چاته ورکوم. دغه شان تعلیم په باره کې دا من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، الله چې چاته خیر د اراده وکي نو هغه ته په دین کې فقاهت ورکوي. فقاهت الله چاته ورکوي چې د خیر اراده چاته لرلی. نو کبر مو پیژاندو عبادت کې. عباد د عبد جمع ده. عبد هغه کله صفت ده
چې الله د خوخي پټیم کې بنده ته دا ذکر کوي لکه په معراج کې خپل بنده دیدار ته وغوښته محمد نو په کوم الفاظ سبحان الذي اسرا بعبده عبد لفظ ورته ذکر کو عبد د الله په صفاتونو کې الله ته خوخ صفات دی او ځکه کله ناکله تاسو ته د قرآن مذهب څنګه سکی چې کله د قرآن په الفاظو کې سوچ شروع کړي پښتنو کې ولی انتشار افتراق خورش اتحاد ختم شو دیو شیخ القرآن شیخ الحدیث مفتی هغه انسان ته وایي چې هغه د قرآن کې تضاد راوباسي او زمونږ په نسبت باندې شیخ القرآن هغه کېدی شي خالم هغه کېدی شي چې هغه د قرآن تضاد نه راوباسي ولو كان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا پنځمه سپاره کې الله فرمایي که قرآن دا چرته د الله د طرف نه نه یو بنده یا یو پیری یا یو ملائکه نبی علیہ السلام ته خودلې وي تاسو بیا په دې کې ډیر اختلاف مندلې وي نو تضاد چې په قرآن کې کم خلق راوباسي دا در اصل طریقه د شیطان ده تضاد قرآن کې نشته تضاد نشته شیخ القرآن سوق دی چې د قرآن په مفهوم باندې انسان پوهه کې شیخ القرآن نه دی چې د 15 آیاتونو نه پنځپیر ثابتي شیخ القرآن هغه نه دی چې د قرآن نه په معاشره کې په خلکو ردونه ثابتي ها رد ثابت کی لیکن صرف مقصود د قرآن دغه نه دی زویم د تفسیر په میدان کې د تشریح په میدان کې د خطابت په میدان کې د سیاست په میدان کې د محبت په میدان کې د انجینری په میدان کې بس په هر میدان کې چې ته قرآن را لی ابستا رهنمایي کوي نو صرف د دې مطلوب خدا نه دی پکار چې تا په لار کوڅه کې چرګینی او بیا قرآن تفسیر کې چې د دې آیات نه دا مراد دی چرګي با کوڅو ته نه وباسي ځکه دا په کوڅو کې دا پلیتی کوي خلک جمعات ته ځي دا واستغفل غزاتیات ثابت صحیح شو خما درته ذکر دا کاو چې قرآن کې سوچ څنګه کې الله جل جلاله چې قرآن شروع کې الحمدلله رب العالمین رب لفظ ځان تاول ذکر کړل د ټولي صفاتونو مونږ ته جامع چې دی هغه رب دی اوس دا رب لفظ الله جل جلاله اول ولی ذکر کړل دلته دا ټول صفاتونو ته جامع دي علی ذو بیاز الجلال والاکرام بعض نمونه د سې چې د هغه خپل یو صفت فضیلت راغلی الله ته رب لفظ ډیر خوښ او د دې خوخوالي دلیل څه دی چې زی ویم نو زمونږ سره قرآن دی د قرآن ابتدا د لفظ رب نشوي ده عالم ارواح کې الله ته پوښ کاو الستو بربکم زستاسو رب نیمایا لفظ رب ذکر کو او کله چې قبر ته انسان لاړ شي دریم منزل شروع شو الله ته پوښ کوي من ربک ملائکه پر رب لپس ته پوښ کوي کله چې جنتیان جنت ته داخل شي سلام قولا من رب الرحیم په لفظ رب سره خطاب کیږي نو دا تکی فضیلت هغه د خصوصیات او د زګینو نه راوځي ما چې کله غور وکړو ما ته پته ولګیده چې کم زګینه د سخت دي کم زګینه د راحت دي کم د مزيدي هر زګین کې الله جل جلاله لفظ رب ذکر کړل او ما تاسو ته اسماء د الله جل جلاله یو کم درشلی پاغي کې رب نو التمت خبره کړی و چې لفظ رب خو اگر چې پدې کې نشتا خدا ټول صفاتونه په لفظ رب کې راجم دي اے رحمان ربا اے کریم ربا اے رزاق ربا اے رب د هر یو سره راضي نو دغه شانتي عبد لفظ دی عبد لفظ الله په کم زګین کې ذکر کوي کله چې د بنده عمل الله ته خوښ خدا د اکثریت قاعده ده دا ذهن ته واچوي په حدیثو کې ما په دې باندې ابتدا کې دا عمومي قاعده ګڼله کلی قاعده چې دا کلن لفظ عبد الله ال ذکر کوي کم زګین کې چې ورته بنده عمل خوخي نو ترمذی شریف کې یو روایت بیا زما ذهن تراغه مخیته هغه کې دا لفظ عبد چې ونه دا دروغجن د پاره عبد ذکر کړو د رښتونو د پاره رجل ذکر کړو نو بیا ما ته پته ولګی چې دا اکثری قاعده ده یعنی
کلی قاعده نه ده، بلکې اکثریت کې داسې کېږي چې الله د خوښې په زګین کې عبد ذکر کوي. التوا بنده همیشه د پاره دروغ وای او عبد والله وړو تر دې چې د الله بدی شي د انسان او په دروغو کې ور ککړ شي، او بیا چې کم سړی رښتیا وای نو هغې له رجل لا وړو. نو بیا پته ماته ولګېده چې دا قاعده کلیه نه ده، بلکې دا اکثریت ده چې اکثر الله چې عبد ذکر کوي نو د خوښې په زګین کې ذکر کوي. دې کې به د معراج د شپې دلیل شي. سبحان الذي اسرا بعبده، الله ډیر خوشاله او جنتونه خیسته کړي، فرشتي په انتظار وي او نبی علیہ السلام به توري مهمان راغی، الله ورته عبد لفظ ذکر کو. او بیا تاسو تشهود وای التحیات، زنانو کې ګوره دا شی هغه التحیات وای، التحیات لله والصلوات والطیبات. نو الله ورته سوی السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. پرشتو ساوازو کو السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. عبد نو عبدی ولی ذکر کو ډیر د خوشحالی مقام دی. پاغ زگین کې الله کریم لفظ عبد ذکر کړل. ملائکو دغه شان قرآن چې نورم تاسو راواړوي، کله چې الله د بندگانو سره د محبت اظهار کوي نو سوی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. عباد لفظ راوړي او عباد عبد دا یو ماده ده، عباد جمع ده، عبد واحد دی. نو الت الله وی بندگانو تاسو ګناه کړل د زما د رحمت نه منه امید کیږي، زما د رحمت نه منه امید کیږي. دا قرآن جامعیات تاسو بیا په دی وی قاعده باندې 3 غنټه تقریر هم کولای شي چې ټول حدیث او قرآن کې لفظ عبد ګوري او دا غي تفسیر تشریح وضاحت ګوري. موږ درته صرف قاعده او بنیاد ګدو، باقی تاسو خپل مهنت کوئ. د الله په عبادت کې چې کبر نه هغه عبادت دی، که چرته کبر پکې راغی بیا هغه عبادت نه دی. لکه سورة النجم رسول الله مکه کې ولوستو، سجده راله، رسول الله چې سجده وکړه چونکې په هغه صورت کې مشرکان هم سجده وکړه، دی وجه نه چې په هغې کې د لات او د منات او افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى دا کافرو اورېدله، نو کافرو هم سجده وکړه، په ځمکې سر ولګاو. او یو سړی هغه سجده ونه کړه، کبر یې وکړو، خاورې راوچاته کړه او په تندي پسې ونیوه. او په دې موجوده وخت کې خلکو یو کرسی ایجاد کړل ده، ا کرسی هغې ته مخې ته ځئ نو دی پې سر ږدي او سجده کوي، ځمکې ته نه ځي. دا یاد ساتئ، ګوره دا سجدې هم نه دي قبول او د دې منځونه عادې به دوباره بیرته وکئ. که سجده نشي کولی په اشاره به یې کوي، خو په دغه شیزونو به سر نه ږدي یا ګټه به سر ته نه اوچتې. دا د مشرکانو طریقه وه. نو پرشتي چې دی هغه د الله عبادت کوي او په عبادت کې کبر نه کوي، دی وجه نه الله جل جلاله عند ربک لفظ عند ذکر کړل. او په لفظ عند به بیا بیل باس کوم، دا ځان له یو پوره موضوع بیان دی د لفظ عند. ويسبحونه او دی د الله تسبیح بیانوي، او دا خو پرشتو په خپل باندې ویلي نحن نسبح بحمدک ونقدس لك. الله مون خو ستا تسبیح بیانو، ستا حمدم بیانو. بیا ته انسان د سره پاره پیدا کی، نو د انسان د وجود مقصود صرف اور صرف تسبیح و حمد نو. دا مونږ چې وایو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، پیره انسان ما د خپل بندګۍ د پاره پیدا کړلی، خو د پرشتو عبادت هغه د تسبیح او د حمد سره دی. پرشتي خاص خاص کار باندې لګېدلی او په انسان کې دا ټول جامعیت را باندې. مثلا زه تاسو ته ووایم د شپې وده کېږي په ښی طرف سملاستو دام ثواب، د ساره پاسي او په ښی طرف باندې پاسېدو دعای ویله دام ثواب. د شپې چې کله وده کېدو د هغې نه مخکې 2 رکعته نفل وکړو، درس یې واورېدو. حدیث کې راځي تدارسوا العلم ساعة من الليل خیر من احیائها. ټوله شپه په عبادت کې شوه. سار چې پاسېدو خوراک شروع کا او په سنت طریقه کېناسته، دام عبادت. دعای ویله دام عبادت. د سار دعای ویله دام عبادت.
بیا د لاړ اولاد له مزدوری کوله فرض عین ذمہ داری د دو دام عبادت ماخام ستل راغی ستل او جسم کمزورې شو دام ول عبادت شپه تیریږي ورځ تیریږي خوراک کیږي وبس کله کیږي با ان تر دې باتروم تزي غسخ په دننه کړه دعای ویل دام عبادت د باتروم نه راوځي خیخ په مخ کی کړه دعای ویل دام عبادت په باتروم کې ناستم عبادت کعبه تزي دام عبادت نو دا ټول د انسان تور طریقې الله د دل په عبادت کې بدل کړي د پرشتو عبادت خاص چې کله حدیث او قران وکته شي او د انسان عبادت د هر طرف ته جامع برحال دا بیل موضوع نه بیان دیو د الله تسبیح کوي تسبیح د الله کوي وله یسجدون او هغه الله ته دی لګیای سجدي کوي سجدي ورته لګي نو په داسې آیات دی آیات کې سجده ده کچرتا د دې آیات تلاوت کوئ نو سجده کول سجده تلاوت په تاسو لازم دي سجده تلاوت طریقه څنګه ده فرض مونږ کې سجده تلاوت کوي کله نا کله چې مسله ته ذهن تراش زمونږه کمزوري ده قاری صاحب تراوی کوي نو په تراوی کې 14 سجدي کوي سوارلس چرته امام مسجد په فرض مونږ کې سجده کړل نه الان کې فرض مونږ کې سجده شته چې د آیات د سجدي دی ولوستو فوري په مونږ کې لاړ شي سجده به وکي او بیا فورا پاسي چې سجده دی وکړه دا سجده تلاوت ده او مونږه کو ګورو زمون خلک په دغه کې سجده نه کوي فرض مونږ کې خلک نه کوي او کچارته چا وکړه خلک ورته وي مولوی صاحب دا نوې کار دراوسته نه دی سجده په مونږ کې دی ولسته مونږ کې به کې عام دی ولسته بس بیا به عام سجده کیف بالفور واجب نه ده او دا سجده په تا واجب ده چې کې به بالفور نه ده لکه ما وسول وستو او ما بالفور نه ده رستبه وکم دغه شان د حدیثو د عدیدو یو طریقم ده عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ الان کې دا وهابیا نظرات چې کوم روایت پیش کوي چې درا نقل کړل رسول الله رکوع تلو رکوع نه پاسیدو وخت کې رفع الیدین کول د په خپل باندې رفع الیدین نه کول د شاګرد مجاهد او چې ما د 12 کال تیر کړل د ما پر رفع الیدین نه دی لیدل او دا روایت چې کله کړل کوم راویانو نو دا د خاص شاګردان نه دي د په مکه مکرمه کې د رفع الیدین وکړه د پارچ خلکو ته پته ولګي زموږ د پیغمبر عمل دام بهرحال دا عمل منسوخ شوی دی خو د دې لپاره کاوه چې ماته یاد شي او خلکو ته پته ولګي زموږ د پیغمبر یو عمل دام لکه عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ د صحابو کې تاسو ګوره کله کله باغي عمل دې لپاره کاوه چې زموږ نه ير نشي او موږ ته پته لګي چې زموږ د پیغمبر په طریقو کې دا طریقه مو یعنی حدیث د عدیدو د لپاره باقی په منسوخ روایت باندې به عمل نشي کولی دا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ به چې کله حج لته نو د عاشق رسول د توي په کوم ځګینو به چې زمنګ نبی وړو امتیاز ته کې ناستو د به د قصتل ته کې ناستالن کې د امتیاز نه ورتلی خو د حدیث او د پیغمبر د مینې د واجب نه ویل چې زما پیغمبر دا کار کړل په دې ځګین کې نظیم دلته کوم نو اوس به سړی را پاسي چې پاغه ځګینو کې بول کولم سنت دی لکه څنګه چې دا حضرات پر خپل یدینو باندې زور ور کوي د سي زور بدی وس التم ور کوي چې راشه به دې ځګین کې امتیاز کول سنت دی کچاونه کړو نو حج نه کی نه مړ دا صرف د انتشار او د افتراق او د فرقواریت د پاره دی دا زور لګول دي د دې په تزاسان مثال درکم دی د خپل عوام د سپویي چې نبی علیہ السلام نه په صحیح بخاری کې دا روایت دی نو تورته په صحیح بخاری کې خدا روایت هم دی چې نبی علیہ السلام بیت المقدس طرف ته منسکل په صحیح بخاری کې خدا روایت هم دی چې نبی علیہ السلام په ولاړ باندې تشبول کړل په صحیح بخاری کې خدا روایت هم دی چې نبی علیہ السلام په رمضان کې خپل بیبي خپل کړل دا روایت په صحیح بخاری کې نه دی پاغیدوم رزور نه ور کوي کورا بخاری سے کار دار چا به حدیث را نقلی داغیو کار دی چې حدیث را نقل کی باقی داغیو
مطلب دا نه دی چې دا سنت طریقه شو خو دوی به کې صرف زور پر الیدین ورکړل نو بخاري دا قصې به پرېږدی چې پلان کې کتاب کې حدیث د سنتو باندې وچلېږي او سنتو باندې زما بیانات مکمل دي هغې ته رجوع بیا کوئ تاسو به دوکې نه بچ حدیث کامل مسلمان علامات سودی راشي وايوري عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فرمای ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وي المسلم مسلمان من هار اغکس المسلم رسول الله عليه السلام او فرمایل المسلم مسلمان هغه دی من سلم المسلمون چې فامن شي مسلمانان من لسانه د جبنا و يده او د لاسونه دلته اکثریت کتابونو کې واقع ذکر کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې باندې د دوو کسانو ذکر و دوه زنانو ذکر وشو یو کرات د یوې زنانه په باره کې صحابه فرمایل یا رسول الله و زنانه دا فرض منظم کوي د شپې است الله تعالی علی د ورځې تی بخیر او جن قضا کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام توي صرف کمه کوتاه په کې دی وی خبرې ده او هغه دا ده چې گاونډیان تی په عذاب کې دي الله پیغمبر فرمایل وجبت لهن جهنمی ده بیا دویم کرات له دی بلی زنانه ذکر وشو صرف فرض منس کوي صرف فرضی روزه نیسی البته گاونډیان ته خوشاله دي الله پیغمبر ورته فرمای دا جنتی زنانه ده نو لسان او ید د اسلام تعلق د لا اله الا الله سره صرف نه دی عمر رضی الله تعالی عنہ هغه په ابتدا کې صرف دغه مذهب چې چا کلمه ویل هغه بس جنتی دی بیا ابوبکر ورته خبره وکړه او تبلیغي حضرات هم دا خبره کوي الله دې مونږ پورا اسلام کې داخل کې دغه شانتي قران دا ادخلوا فی السلم کافه په اسلام کې پورا داخل شي بلکې شیخ یونس امری خوئی دل خداوند متعال کا تخت ہے تولنے والے کا سزا سخت ہے زله چې د الله تخت دی او چې چاره چا ظلمات کوي چې د الله تخت راواچو وس په خپل سوچ کوي یو سړی دی او هغه چرتم فرض منځ نه کوي زم او روجم نه نیسی خو هغه سړی د خلکو زلونه ساتي امید دی او الله به د دین دا انسان به الله د دې ګنا نه بچ کوي چې مونږ پری دیو روزه الله به سید سالم لارې تراولي او یو کس دی هغه منځونه کوي خو چې په جمعات کې منځو کې د مسجد مخې ته بیا کله وزي نو الته بیا په چا پسې ملنډه استهزاء کوي په جبه باندې انسان ته تکلیف ورکوي زمونږ نبی فرمایي دا کامل مسلمان نه دی کامل مسلمان به ته کله جوړیږي ستا د لاس نه او ستا د جبې نه چې کله مسلمانان په امان شو په دې لاس او په جبه کې به تزه او بل او خیمه جبه خو تاسو پیژنئ البته لاس کې نن سبا دور د سوشل میډیا دی په دې باندې په چا پسې غلط یو شیز لیکل او خېجول دام په دې کې راځي دا سړی کامل مسلمان نه دی یا غلط پوسټ چې ورته وایي دغه شان لسان یاد ساتئ اسی پرزی منځونه تلاوتونو نه تاسو زنانو ته هیڅ پیدا نشته چې کله تاسو خپل گاونډي او خپل انګور خپل خواخي پاغي بسم جبر رايستي د دې عبادت نه بیا تاسو ته ګورئ استفیده نه رسی او بیا خاص کر دلته زه رسمي خبره کوم زمنګ په دې معاشره کې دا تاسو ماته پته نشته زمنګ په دې معاشره کې د چې خواخي شریفه کله کور شریف تراشي نو انګور شریفه ورته مخي شریفه تراش او دا ورته سلام د بار نسوک راغل د خواخي او سلام ورته انګور کوي ٹھیک ده حدیث مبارک کې راغل دي کشر به مشر ته سلام کوي لیکن کدا انګور کټ کې ناس ته پاز یو خواخي ته سلام کوي وس لازم ده چې انګور ناس ته د خواخي به سلام کوي بلکې زه داسې زمنګ د نبی نه بسوک په سلام کې نشو وړاندې کېده په وړو باندې په سلام کې وړاندېواله کاو دلته وس د دیو مقصود سلام نه بلکې دا معاشري او رسم ګرځیدل چې انګور بس خر او خواخي ته سلام کوي او کوي نه کنو بیا جنگ جګړه په کور کې اچي دغه شان خواخي د کور نه بهر ته کله وزي او د خپل انګور غیبتونه کوي په کلی گاوند چم کې
داسې دی له مزه ورکوي دې ته شیطان دا کار ښایسته کړ دی دا وایي چې زه په دې داسې ښه ښکارم حالانکې دا په دې د ټولو نه زیاته بده ښکاري په دې باندې دا ښه نه ښکاري چې تلي یو په کلي ګاونډ چم کې لګیا یو د خپل انګور غیبت یې شروع کړی اکثریت زمونږ خلک وایي که نه بچی د خپل لاسه خلک شرموي لور د خپل لاسه خلک شرموي دقه شانتي ګوره یاد ساتئ چاته یو افسوس نه کوئ څوک دې مدد نه کوي هسې افسوسونه به ورته نه کوي او یو به خپل انسان بار ته نه سپکې په خپله باندې دا ذهن ته واچوه خواخې د ذهن کې دا تصور راولي که زما انګور په ما پسې سم وایي دی زه پسې خبرې نه کوم بس دقې ته وایي صحیح اسلام دویمه دا ده چې خوراک که تاسو ته خوښ راشي نو کوئ خو انګور په هغې باندې مه سپکوئ زمونږ د نبي صفات څه خپلې بیبي به چې ورته خوراک کېښو نو که به یې نه و خوښ بس به یې کړه او که ورته به خوښ شو نو بیا به یې خوړ خو دا به یې نه ویل خوراک ته به یې بدې ردې نه ویلې منګه صیبه هغه یو چا لطیفه کړې وه وایي دا خاوندان اکثر د ښځو په دې خوراکونو کې د قصد غلطیانې راوباسي نو ښځې ته به کاروبار به یې نورې جینکۍ لیدلې وي نو کور ته به چې کله راغې ښځې به ورته خوراک کېښود به ویل دا شی به کې زیات دی دا شی به کې زیات دی نو ښځې ورته ویل یو ځل ویل سړیه زه ورځم او د دې ګاونډیانو نه له خوراک راوړم خپل کور کې مالوګان پخ کړي ویل ورځم د ګاونډیانو نه له ام سره راوړم که هغې پخ کړي ویل زه ورشه هغې د ډېره چین پین ښځه وه هغې داسې لوبه وکړه چې د کور هغه الوګانې په لوښي کې واغسته د کور په یو ګیټ وتلو په بل باندې رانوته د کور په بل ګیټ چې رانوتل سړي هغې هم الوګان پخ کړل دي مخې ته ورته کېښو نو چې سړي ته قف وکړه دا ښځې دي دا وګورې څنګه خوراک یې پخ کړل دی ته سپیره سریه اسپیرو تا ته زاسې سپکیم دقه د کور الوګان دي په یو ګیټ مې وایستو په بل مې رادن نه کړو نو داسې بعضې خلکو عادت جوړ کړی ښه ښکلی خوراک به یو دی به پکې ګوتې وي دا ناشکري ده د ناشکرۍ په حکم کې راځي نو د ژبې نه کور کې هم چاته تکلیف نه دی ورکول پکار بار هم چاته تکلیف د ژبې نه دی ورکول پکار بلکې د هر هغه کار نه ځان ساتل پکار دی چې د بل مسلمان زړه ته په هغې باندې تکلیف راسي دریم نمبر عقیدې ته راشئ بس دی به دې دومره بس بیا به شي الله تعالی د ملائکو په باره کې زمونږ عقاید اوس شروع شو لسم نمبر سبق نه الله تعالی ملائکه د نور نه پیدا کړل دي دلیل په دې باندې زما بیاناتو ته رجوع هغې کې به غټ غټ دلایل دي زه ته صرف دلته یو دوه درې وي ملائکه د نور نه پیدا دي دی وجه نه کله په نظر نه راځي ملائکه د نور نه پیدا دي په جسم کې داغیو الله د نور هغه صفات خو دي د انسان په جسم کې شهوت دی ځکه د ځمکې خاوره ده او د خاورې نه پیدا دی او نور چې دی هغې کې شهوت نه انسان خوراک کوي فرشتې خوراک نه کوي بس دا زمونږ د نظرونو نه غایب دي ملائکې نه سړي دي او نه ښځې دي دا هم یاد ساتئ په کومو کارونو چې الله مقرر کړل دي هغه کارونه دي خپل سر ته رسئ او د الله نافرماني چې ده په دغې کې نه کوي ملائکې د الله نافرماني نه کوي د ملائکو تعداد صرف الله ته معلوم دی دین سلور هغه فرشتي جبرائیل میکائیل حضرت اسرافیل حضرت اسرائیل علیه السلام دا مقرب او مشهور فرشتي دي په ایمان کې داخلي دي چې په دې به بالکل ایمان لري خاطر دی جبرائیل معنی څه ده جبر وی عبد تبندتا او ایل د الله نوم دی میکا وی عبد تو ایل د الله نوم دی اسراف وی عبد تو ایل د الله نوم دی عزرا وی عبد تو ایل د الله نوم دی مطلب څه شو عبد الله بندگان د الله پوه شوی مخکې مې ته په لفظ عبد ذکر وکړه دا دلته هم راغی چې عبد الله خپل نږدې او مقرب مخلوق د پاره الله ذکر کوي او دا سلور مقرب فرشتي دي نو دیو ته عبد ذکر کړل او د نمونه معنی په دغه طرز باندې یاد کوي په دې باندې چې کوم سړی ایمان نه لري
د جبرائیل د وجود نه، د میکائیل، د اسرافیل او د اسرائیل د وجود نه انکار کوي، دا مسلمان نه دی، کافر دی. پوه شوئ؟ دا زمونږ په علاقه کې چې کومه فتنه موجوده وخت کې تیر وخت کې وه او الله تعالی خلک په امان کړو د منیر شاکر په نامه، هغه د جبرائیل په باره کې ویل چې دا اټومیټیکلی سیسټم دی د الله او د نبی په مابین کې. دا یو اټومیټیکلی سیسټم نه مراد داسې لکه مثال په تور باندې ټلیفون دی یا دلته زما کلاس تاسو ته جاری دی او تاسو دلته اورئ، دا اټومیټیکلی سیسټم یاده داسې قسمه خبرې کولې. حالانکه جبریل په باره کې راځي قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک. او بیا جبریل په مختلف صورتونو کې د الله د نبی خواله راغلی، اذ دخل علینا رجل، کله د سړي په شکل کې راغی، شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر، سپینی جامې وي، تک تور یختانی، لا یرا علیه آثر السفر. کله ناکله با دا مشهور صحابي دلته نوم نشته مانیر شو، داغه په شکل کې براتو، په خپل شکل صورت کې کله راغل دی، خپل شکل صورت کې حدیثو کې سبا راځي، خو منکر حدیثو او د منکر حدیث نو صرف بلکې منکر قرآن، موزیک قرآن کې دا راغل ذکر. خو په کلمه باندې مونږ پښتني اسلام صرف موقوف کړل دی، بس د دې نه خوا نشته. الله دې معافي وکړي، خپل عقیدې بچ کړئ او د غلطو خلکو نه ځان وساتئ. اکابرین اسلاف د هغوی د عباراتو باندې چې کله نظر وکړی شي نو دا موقف ته راځي. نمبر 1 انبیاء او رسولان چې دی علیهم السلام، مقربین ملائک یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل او ملک الموت. جبرائیل هم ویلی شیخا، او حاملین عرش چې اته فرشتي دي، يحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. د دینه انبیاء او رسولان چې دی دا تی بهتر دي، د فرشتون انبیاء او رسولان چې دی دا بهتر دي. د جبرائیل نه، میکائیل، اسرافیل او اسرائیل نه انبیاء رسولان چې دی دا بهتر دي. بیا دویم نمبر مقربین ملائک. مقربین ملائک دغه شان نور ملائکی او خواص بشر، اولیاء، اتقیاء د صلحاونه افضل دي. د دې امت د صلحاونو، د نور امتونو د صلحاونو مقربین ملائک او نور ملائکی او خاص بشر یعنی خاص انسانان چې کم نور دی، اولیاء، اتقیاء دا د صلحاونه افضل دي. او خواص بشر خاص انسانان د عام ملائکو نه افضل دي، لکه ابو بکر، عمر، عثمان و علی. دا د ملائکو نه بعد درجه ده دی. د په آسان الفاظ عام ملائک چې دي د عام انسانان نه افضل دي. زه به داسې ویم زمونږ عام انسانانو نه عام ملائک افضل دي. او صحابه کرام خصوصا ابو بکر، عمر، عثمان، علی دا د عام ملائکو نه افضل دي. او عام ملائکی دا د صلحاء ابو حنیفه، شافعی، مالک، احمد بن حنبل یا د بعضی صحابه چې صلحاء د دیونه عام ملائکی چې دی بهتر دي. د صلحاونه او د اولیاونه، د اتقیاو، د خاص بشرونه مقربین ملائک بهتر دي. او مقربین ملائک چې اتوب پر عرش نیولې او سلور دا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، د دیونه انبیاء او رسولان بهتر دي. او په تمام انبیاء او رسولانو کې د ټولو نه افضل ذات د محمد مصطفی دی. ثابت شو د الله د ذات نه بعد بهترین مخلوق کې د ټولو نه افضل ذات د محمد مصطفی دی. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی افضل ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ ہم ہر کسی کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. راش مسئلے تا تیمم مسائل و احکام. تیمم دے کے دو فرائض دی، پس مکه بدوانه لاسونه کې دی او په مخ باندې به راکاږي، خو چې په مخ کې یو ځای پرې نه دی. ښه دا کم حدود چې انزلو په دې ځګینو باندې بدوانه لاسونه راکاږي. دویم په زمکه بیا لاس وخی، د لاس له بده ول سلاسي ټق ورکوي و به جنگوي، داسې پړق نو
د دې لاس د دوه شهادتۍ ګوتې به یو بل له داسې تیزې وارولی چې که دوړې زیاتې چې لږې تلاړې شي او په اول د خی لاس باندې به راکاږئ ګس لاس او بیا به ګس په خی راکاږئ. طریقې دا ده دا درې ګوتې اوس تاسو ته زه نه ښکارم دا درې ګوتې به تاسو داسې را روانې کوئ د دې لاس په هغه اړخ باندې مخامخ نه په دې پاستر طرفو سیده به یې راولئ دا دوه ګوتې به نه لګوئ غټۍ ګوت او شهادتي دا به پاتې دا به بیرته داسې بوځئ او دا غټۍ او شهادتي ګوته چې کوم پاتې به دې به راولئ په دې طریقې سره. د تیمم سنت په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم ویلو فی در فی تیمم کول چې مخ باندې تیمم واخو بیا پسې ټیم به پکې ناړوئ په مټو باندې به مو وخئ لکه څنګه چې خوراک کوئ داسې نه کوئ که نه چې یوه ډوډۍ وخورئ بیا دوه رکاته لمونځ وکئ بیا یوه نوڼۍ وخورئ بیا یوه نوڼۍ او دوه رکاته لمونځ کوئ بلکې پرله پسې چې سم ډوډۍ خورئ داسې به تیمم کوي. دریم په ترتیب سره تیمم کول یعنی اول مخ مسه بیا د لاسو او که اول دې د مټو وکړه او بیا دې د مخ نو بیا هم تیمم شوی دی خو سنت دی بار بار پرېښودو سه انسان ګناهګارېږي. ګوره دا به نه وایي چې سنت د نه کولو باندې انسان نه ګناهګارېږي ولې نه ترکت فیکم امرین کتاب الله والسنتی دوه کاره ته پرېږدم یو د الله کتاب یو زما سنت تمسکو منګولې پې ولګوئ د الله نبي وایي. څلورم نمبر په خاوره باندې لاس راښکل را به پې کاږي دا سنت ده. پنځم لاس به کولاوخي چې په خاورې کله راکاږي. شپږم لاس چې دي هغې له به جاړ ورکړي جاړ هغه مخکې مې ته ذکر کو چې دا دوانه لاسونه به د یو بل څه داسې ولګي ټق به وله ورکړي پړق نو ټق ټق څنګه ورکولی کېږي چې ځمکه هم خاور لاس یې ښودي دي بیا هم دا لاس داسې سیده اوچت کړو د لاسو له به حرکات یو طرف او بل ته به یې ناړوئ سیده به یې د یو بل سره غاړې داسې وجنګوئ جاړ ورته اردو کې. اووم نمبر د ګوتو خلال کول په تیمم کې دا هم سنت دي. اول به د نیت تیمم طریقه سره اول به نیت وکړئ چې زه بیا اودسۍ نه ځان پاکوم. نویتو ان اتیمم لرفع الحدث والاستباحة الصلاة په عربۍ کې داسې دی. بیا به لاسونه په خاوره راکاږئ او په مخ باندې څه ځای به پکې نه پرېږدئ بیا به دویم ځل خاورې ته لاس ویسئ را به پې کاږئ او په یو مټ او په بل مټ باندې به په یو لاس به بل مټ مسح کړي په بل لاس به دا بل مټ مسح کړي. د تیمم د صحیح کېدو شرایط په اوو موقعو باندې تیمم صحیح دی او د زړه د انسان نیت چې دی به څنګه وي. زه په زړه کې دا نیت کومه د پاکېدو اراده مې ده د دې کار د جایز کېدو اراده مې ده چې په اودس یا غسل نه بغیر دغه نه کېږي یعنی اودس انسان مات کړلی اوس اودس نشي کولی ځکه دی بیمار دی او عذر دی اوبه نشته تیمم حالت دی. نو و شرایط د دې دپاره را نقل دي تیمم به صحیح کېږي که و شرایط نه نو تیمم به نه صحیح کېږي. ناول پکې دی نیت کول په زړه کې د پاکېدو نیت د دې اراده کول د هغه کار دپاره چې د اودس بغیر نه کېږي. نو اودس او غسل چې دی اودس او غسل چې دی هغه اوس انسان نشي کولی یا بیمار دی یا حالت دی په دې حالت کې به دی د پاکېدو نیت وکړي په خاوره باندې که په زبان څه نیت وکړي نو همخه خبره ده. نویتو ان اتیمم لرفع الحدث والاستباحة الصلاة زه نیت کوم د اراده مې ده چې د حدث نه زه درې شمه پلیتۍ نه بیا اودسۍ نه او مونځ زما صحیح شي. دویم شرط تیمم د صحیح کېدو دپاره ضروري دی چې د کومو مجبوریانو د وجې نه تیمم جایز دی هغه مجبوریان انسان کې موجودي نو هله به تیمم ټیک کېږي که نو ورنه تیمم به نه ټیک کېږي. لکه انسان دی یعنی اوبه دي کم از کم د یو میل چې 1.609 کیلومیټر دا د انسان نه لري هله به تیمم کوي. اوس اوبه نشته په دغه حالت کې. دویم اوبه خو شته لیکن د دې کس ګمان دی یا ماهر ډاکټر ورته ویل دي که اوبه استعمال کړي نو بیمار به شي بیماري به زیاته شي
یا ورته داسې بیماری ده چې د صحت راتلو کې وخت لګي ډیرو. اوس ډاکټر صاحب ویل دي نو د په دغه حالت کې تیموم کوي. دریم غالب ګمان کوي اوبه استعمال کې نو معذور بشي یا مړ بشي بیا هم تیموم کولی شي. څلورم اوبه شته لیکن خطره ده چې اودس یا غسل وکړي نو وروسته به ورسې بیا د څښو دپاره اوبه نه وي نو د وجې نه په دې حالت کې د تیموم وکړي او د خپلې زندګۍ د بچاو دپاره دي د څښو دپاره اوبه پرېږدي. پنځم اوبه موجودې دي لیکن دی حاصلولی نه شي لکه کویې دی د هغې په غاړه باندې دی ولاړ دی او دغه شان ډول او رسي نشته. الکتریک پمپ چې دی لګېدل دی لیکن بجلی نشته نو په دغه حالت کې هم دی تیموم کولی شي. او شپږم نمبر اوبه موجودې دي لیکن دې حده پورې د ده ځان ته خطره ده. مثلا که اوبه یا تالاب د دې قریب دشمن دی یا یو درینده ځناور موجود دی او د ده ځان ته خطره راسي نو په دې حالت کې هم دی تیموم کولی شي. اووم نمبر چې د مونځ د ضایع کېدو خطره یې چې قضا یې نه کېږي نو که اوبه موجودې وي نو بیا دې هم دی تیموم وکړي. مثال په طور باندې جنازه ده یا د اختر مونځ دی او دی ګوري چې مونځ کېږي که اودس زه اوس وکړمه نو زما نه به مونځ ختم شي نو دا کس د تیموم کولی شي اودس دې ونه کړي ځکه د دغه مونځونو وروسته بیا طریقه نشته یوازې دا مونځونه کېږي. نو ها که چېرته د جمعې دپاره تللی او د جمعې مونځ ولاړي او د خلکو اودس نه مثلا معنی مې پرېښوده. یو صورت داس دی که د جمعې د مونځ دپاره یو کس لاړ هلته چې کله جمعې زګین ته ورسېدو جمعه چې ده دا ولاړه ده د جمعې مونځ او د دې خلکو اودس نشته نو اوس به اودس وکړي او مونځ به کوي. که جمعه فوت شي نو د دې بدل مونځ شته هغه دی د ماسپښین مونځو یا په دغه علاقه کې بل زګین کې جمعه نو هلته دې لاړ شي. په دې صورت کې بیا تیموم جایز نه دی. خو چې د کم منځونو بدل نشته قضا نشته نو که اوبه موجود هم دي او د ده نه د مونځ د فوت کېدو یری نو اوس به دی اودس نه کوي او دی به تیموم کوي. دریم شرط چې دی چې د خاورې یا چې کم جنس د خاورې شماریږي د جنس الارض نه د ځمکې د جنس نه په دې تیموم کول صحیح دي او چې کم شی د ځمکې د جنس نه نه په هغې تیموم صحیح نه دی. لکه داسې شیز چې هغه نه سوځي په هغې تیموم کولی شي. داسې شیز چې په ځمکه کې دفن کړی شي نه خرابیږي لکه ریت چونه عام کاڼې سنگي مرمر وغیره دا د ځمکې د جنس نه شماریږي په دې تیموم صحیح دی. او په سره زر سپین زر تانبا لوښي غنم لرګې اناج کفړه وغیره په دې دا د ځمکې د جنس نه شماریږي په دې تیموم صحیح نه دی. ها که د کفړې تکیه تانبا د دې لوښې په دې باندې دومره خاوره لګېدلي چې لاس پرې راکودی شي نو په لاسو پسې نښلي دا خاوره نو په دې هم تیموم صحیح دی. څلورم شرط خپل مخ او خپلې مټې د بازو یعنی د سنګلو سره په دې مسح کول چې د اخته مطابق زیم د انسان نه پاتې نشي. او که په دې کې سزا پرېښود نو بیا به تیموم نه کېږي نو دا ښه په ښې طریقې سره په دې لاس راښکودل. یا دغه شان په جسم باندې څه شی مثال ناخون پالش رنګ وړه لګېدلي او د هغې د وجې نه د انسان په سرمن باندې مسه نه کېږي نو تیموم به بیا صحیح نه وي. د تیموم نه مخکې دغه شیزونه لرې کول پکار دي. پنځم شرط د تیموم کولو والا زنانه یو زنانه تیموم کوي نو د مسې کولو په وخت کې خپل مکمل لاس یا د لاس اکثر حصه استعمالوي. د لاس 3 ګوتې دا د لاس اکثر حصه ده. که یو 2 ګوتې استعمال کړي نو تیموم به صحیح نه وي. شپږم نمبر د تیموم دپاره 2 ضربه لګول ضروري دي.
یعنی دوانه لاسونه دا په ځمکه باندې 2 مرتبه راښکل. دغه شان یو ځل په مخ بیا مسح کول دي او دویم په لاسونو باندې. اووم شرط د تیمم کېدو دپاره تیمم به صحیح چې څه رکاوټ او مانع نه وي، یعنی داسې شیز نه وي چې د تیمم د صحیح کېدو په مابین کې یو رکاوټ جوړ شي، مثلا د ښځې حیض یا نفاس کې، دا مانع ده. نواقص د تیمم په څه ماتېږي؟ نو د دې دپاره 3 خبرې دي. نمبر 1 د کومو شیزونو څخه چې اودس ماتېږي تیمم هم ماتېږي، لکه خروج من السبیلین، په 2 لارو د انسان نه څه شی وتو، په دې اودس ماتېږي، نو په دې باندې تیمم هم ماتېږي. دویم چا د اودس تیمم وکړو، که چا د اودس تیمم وکړو، د اودس په ځای تیمم وکړو او دته دومره اوبه میلاو شي چې اودس پې کېږي، نو تیمم په دغه ټیم کې مات شو. دغه شان د غسل تیمم یې وکړو، د غسل په ځای تیمم وکړو او د غسل نومره اوبه ورته بیا میلاو شي، نو بیا هم تیمم ماتېږي. یو کس په مونځ ولاړ دی، اوبه نه وي او د مونځ په حالت کې مسجد ته چا یو منګی بولو یا یو زګین کې کور کې اوبه نشته او دې تیمم وکړه یو زنانه، او چې څنګه مونځ شروع کو په دې حالت کې اوبه را روانې شي، اوس به مونځ مات کړي او تیمم به شروع وکړي. اوس به تیمم مات کړي، مونځ به مات کړي، تیمم یې مات شي ځکه اوبه راغلي، مخکې اوبه نه وي، او مونځ به دوباره بیرته په دغه ټیم کې وکړي. دریم د بیماری د وجې نه تیمم وکړو او فورا الله صحت ورکو او اوس ورته په اودس او غسل کې نقصان نه بیا هم تیمم نه کېږي، تیمم یې مات شو. 5 نمبر خبره په 10م سبق کې د کور نه د وتلو دعا څه ده؟ بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 181. باب ما جاء یقول اذا خرج من بیتی. الله ستا د نوم سره پتا بر وسکم، بسم الله په نوم ستا الله، توکلت ز توکل کوم علی الله په الله، ولا لا حول ولا قوة الا بالله. د ګناهونو د بچ کېدو نیکۍ طرف ته راتلو قوت دا د الله جل جلاله د طرف نه ملاویږي. دا سبق ستاسو مخکې کې پاتې شوی د تیمم سے تعلق ساتو. وصلی الله علی خیر خلق محمد.